الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة
وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. درود شریف ہوئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. معزز حاضرین کرام، باقی تمام اوریدن کو مسلمانانو، نن 25 تاریخ د رجب المرجب سوار لسوا سلور سلویختم ہجری مونږ او تاسو د پټو ته خپل کورونه جماعتونه مو پریښي دي. په دې غرض راغلیو چې نن دلته کې د دې مسجد افتتاح ده. زه به م لاړ شمه، دعا کې به م شریک شمه، د دین څه خبرې به م واورم، او تر څو چې دا جومات آباد وي او دې کې منځ او دس کېږي، قرآن ویلې کېږي، زده کېږي، نو زما به م پکې اجر وي. دا یو لوی خوشحالۍ کې زما عزتمندو مونږ او تاسو راجمع شوي یو. جماعت جوړول دا د دین اسلام سره مینه ده او محبت ده. دا د اسلام شعائر دي، نښې دي. الله وی: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. کله وی ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سوچ دا دین اسلام د شاعر و عزت ساتي. دا د دې خبرې دلیل دی چې د دې انسان زړه دا پرهیزګار دی. د جماعت جوړول دا د پیغمبرانو طریقه ده. حضرت آدم علیہ وعلا نبینا افضل الصلوات والتسلیمات دا اللہ کور خانہ کعبہ جوڑا کڑے دا. شیش علیہ السلام جوڑا کڑے دا. نوح علیہ السلام جوڑا کڑے دا. ابراہیم علیہ السلام بیا جوڑا کڑے دا. تردے پورے چھ عرب کافرو دا اللہ دشمنان وو، خو بیایم دا اللہ کور جوڑولو. اوے دومره پرهیزګاری کولا چې نن مونږه مسلمانانو کې دغه پرهیزګاری په زور وی دغه پرهیزګاری نشته. اوده به نه کینئ ښه، ویښ به کینئ، جواب به راکوئ. مونږ مسلمانانو کې دغه پرهیزګاری نشته. مونږه په چرسو وګټو نو حج لم پیزو، جماعتم پی جوړو، غریب لیم ورکو، وی خیرات قبول کا. په پوډر یو ګټو، په حرامو لارو یو ګټو. آغا ابو جهل، ابو لهب رجسٹر شده کافر سوی،
وی دا اللہ کور جوڑو حرام پیسے با نراوڑے حلال براوڑے چاپ کنجریانو گٹلی دی چاپ زنابانی گٹلی دی آگا پیسے با نراوڑے حلال براوڑے حلال لگے وی کار شروع کو نیمے کے پاتش حتیم سوکتلی اللہ دی منگا تاستا بیا بیا زیارت دا خانہ کعبی نصیب کی کہیں تصویر کی خوبا مولی دلی حتیم دار خانہ کعبی ہی سرا بہر ولی پاتشولا زکا حلال پیسے نوی او پا حرامو دا اللہ کور نجوڑو اللہ اللہ بیا راش اسلام تا دا اللہ پیغمبر مسجد نبوی جوڑی مدینه منوره تا مهاجر شو تشریف راوڑو نڑنبے دا اللہ دا پیغمبر کار سر جماعت جوڑول دا کم ملگری چی رازی نو سنت کوئی کوم ملگرو چی سنت دا جمعی نی کری نو سنتو کئی سنگا انشاءاللہ تقریر ختم شی ڈائریک بمونگ بیا خطبہ شروع کو خواہ کم ملگرو لسنت پاتی نو سنتو کئی خواہ پارام سرخے دا اللہ دا پیغمبر رنبے کار پا مدینہ منورہ کی آغا مسجد نبوی جوڑا ولدی جماعت جوڑے اوے دا جماعت زمکہ دیر قیمتی دا اللہ پیغمبر لا یو سڑے رالو وی دا اللہ پیغمبرہ پس مکو کی کم ازمکہ اللہ تڑے رخوا خدا سبحان اللہ کلے تپوستے کم ازمکہ اللہ لڑے رخوا خدا نبی علیہ السلام سر پا موقع ذہن کی جواب نو جواب ور سر نشتا پا موقع جبریل علیہ السلام رالو جبریل علیہ السلام توئی لارشا او اللہ تو آیا چی محبوب دے رالے گلے ما دارا تو آیا چی پا مخد ازمکا بانے بہترین ازمکا کما دا او پا مخد ازمکا بانے بدترین ازمکا کما یو دا جبریل علیہ السلام لاڑو جواب رستو کئی خو یو خبر مخی کئی وی دنوت من اللہ دنوان ما دنوت قبلہو قطو وی کلنا چی اللہ کائنات پیدا کرے دے اوز جبریل پیدا کرے ماوز سوالا کمبیاء کرام لمی وحی روڑے دا لیکن دایو دا سے موقع دنوت من اللہ دنوان ما دنوت قبلہو قطو زنند اللہ دلبار تا دمرا نزدی لارما چکل نازا اللہ پیدا کرے مانو دمرا نزدی اللہ دلبار تنو متلی سبحان علماء ویدا ولی دمرا نزدی لارو وی دا زکا نزدی لاڑو چنند پا خدمت دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلے دے شان دا مخدوم چد دے نو شان دا خادم چد دے شان دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چد دے نو چے سوک دا خدمت کے نو دا شان مچد دے نو اللہ طرفنا جواب ملاوی گی احب البلاد الاللہ مساجدها وابغض البلاد الاللہ اسواقها پا مخدز مکبانے بہترین زمکے حغدی چاگے بانے دا بندگان اللہ جل جلالو تا سجدے لگئے دا دو ٹول زمکنا بہترین زمکی دے وابغض البلاد الاللہ اسواقها او بدترین زمکے
هغه دی چې هغې باندې ګناهونه کېږي، د بازارونو ځمکې دی هغې باندې ټنګ ټکور کېږي. د جومات ځمکه دا دومره قیمتي ده، د دې خدمت ډېر قیمتي دی. زما پیغمبر په خپله باندې د جومات خدمت کړی دی. مونږ خو صرف نن زمونږ مشران خفه کېږو به نه، صرف پیته کټ کو بیا سرمن د بلو ځي. زما پیغمبر یوازې پیتې نه دي کټ کړی، په خپله باندې سره د خپل مقام سره د خپل مرتبه باوجوده د الله پیغمبر په خپل ولو باندې ګلکار لکانی او خخت راز غلی. الله والله ما تا ولې د پیغمبر نه اوچتې څه؟ صحابي وایي زه ورته ګورم، وایي د الله پیغمبر به یو ګټ او کاڼی را اوچت کو، وایي ملا مبارکه به یې داسې خم شوه. وایي ما به ورمنډه که چې قربان ماله راکه، وی ما ته وی دا مال پرېږده ته ورشه هغه بله راواله. په خپله به راله او ګلکار له به یې کېښوه. صحابه کرام چې دا منظر ګوري خوشحالیږي. عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ چې دا د الله د پیغمبر په شاعرانو کې دی چې ګوري د الله پیغمبر خولې روانې دي، په ولو مبارکو باندې کاڼې ایښی دی او ګلکار له راوړي، نو دی وایي قد افلح من یامر المساجد ویقرأ القرآن قاعدا وقائما. هغه خلک کامیاب دي چې هغې جوماتونه جوړوي او جوماتونه آبادوي او هغې په خولو باندې د الله د کتاب تلاوت و بیان جاری دی. بلکې الله وایي انما یامرو مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. الله وی جماعت جوړولو جماعت آبادول دا د هر چا کار، په زور وی د هر چا کار. مونږ سره پیسې شته خو چرسو د پاره شته، پوډرو د پاره خپلو کې ناسي، پوډرو د پاره ډمو د پاره د دې علاقې یو که نه، ډمو د پاره پیسې، اجراګانو د پاره پیسې، درېمو څلوېښتو کلیزو د پاره پیسې، خو د جومات د پاره 1 روپۍ. های 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 چې یو قوم داسې حالي چې هغه په ډمو کنجریانو په ګناه پیسې لګوي او د الله په کور نه لګوي، او خبر یې مونږ د الله په کور څومره پیسې لګو. خپلو کې ناست یو، خفه نه شئ. نسوار عزتمند دی که د الله کور؟ دروغ مه وایئ، په ایمان یې وایئ. ټول جواب راکې، نسوار عزتمند دی که د الله کور؟ دروغ مو ویلی. دعوې سره یم دروغ وایو. د نسوارو یو پوړی په سوله؟ په 20 روپۍ. د میاشتې په نسوارو څو لګې؟ وایه که نه اوس؟ او جماعت له څو ورکوئ؟ نو نسوار عزتمند شو که جماعت؟ چې یو قوم دا حال دی چې په نسوارو د میاشتې 600 ورکوي او جماعت له 100-200 باندې ملا ماته ده، دا به کامیاب شي؟ دا به د کافر مقابله وکړي؟ ځکه خو د الله عذابونه مونږ ته متوجه دي. ګراني ده، بېروزګاري ده، بیمارۍ دي، مصیبتونه دي، فتنې دي. وجه دا ده چې مونږه په لایاني کارونو، فضول کارونو باندې پیسې لګو، د الله په کور او په جومات باندې نه لګو. الله وی انما یامر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. اوی ګوره جماعت سره تعاون کوي، مدارسو سره کوي، علماو سره کوي. تا ته پته ده چې ته دا تعاونو کې تاله به څومره اجر میلاویږي خبر یې؟ الله وی راشه ما نه تپوس وکړه.
من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. الله وی زما پلار کی دی 1 روپے ورکانو یو پلس بانی اجر در کوما. یا اللہ نا یو پلس بانی خوز تیار نیما. یو لس بانی سو شیره اللہ وی چی یو پلس ناللو اور مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. اللہ و 1 روپے بانیو پوسونے کے والا نانا یا اللہ یو پوسو بانیم کمی دے. نبی اللہ وی واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ وی یو پسوار لسو بانے والا. یا اللہ نانا یو پسوار لسوم کمی دی. ستا خو ډیر لوی در دے تو خو ډیر لوی بادشاہ یو پسوار لسوم کمی دے. اللہ وی پریگی دی حسابونا راشا دمرنے کے بدل درکم. واللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب. اللہ وی دمرانے کے بدر کم چستا دا کمپیوٹر حساب بم پکی قابض نشی آگے نبم بہر شی. سبحان دمرا اللہ تیار دے خمونگا نیو تیار. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ وی جماعتنا آبادول دار چا وسنرے دار چا پیسی اللہ پخپل لارکی نقبلی. خلق سر خډیری دی آغا خلق بختور دی. آغا خلق بختور دی چې د چا 100 روپے 100 روپے د الله د دین په خدمتو لگے. دا بختور دی. ګورم دا قیمتی خلق دی. اللہ وی جماعت چی جوڑے سو کے جوڑے من آمن باللہ چی پا اللہ بانی سو کی مان راوڑی قیامت منی و اقام الصلاة اور سربد منظم پابندی دا زکاتم پابندی ولم یخش الا اللہ او دا اللہ نا علاوہ بلچان یرم نکی. دانا چی یرجی که دا پیسے میں ورکی غریب بشما بیا بجی بیماری وی پیسے بنی دا بی وی ولم یخشا نیریگی خواہ نیریگی. اللہ وی فاسا اولائک یکونو من المہتدین. اللہ وی کہ کامیاب خلق گورینو دغا خلق دے. اللہ اللہ مسجد نبوی تنگ شو داغے آبادی لگاوا. دا اللہ حبیب منبر تو خطلو وے صحابو دا جماعت تنگ شوے دے. دا جماعت کو لاول غواڑی دا دے دا تعمیر دوبارہ کول غواڑی. سوکشترے چی دی جماعت کی تعاونو کی. دا اللہ حبیب دخلی مبارک ندا خبر وطلو حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ پاسرو وی دا اللہ پیغمبرہ چیزو عثمان جوندے ما دا چا مال تا ضرورت نشتا چی سمرا پیسی پا جماعت بانے لگی دا عثمان رضی اللہ عنہ دا مال نبا لگے گی. دا اللہ پیغمبر دمرا خوشحال شو چی پا یو مجلس کی وزلا دا جنت زیر ورکوے عثمان فی الجنہ عثمان فی الجنہ عثمان فی الجنہ وزلے ویلے عثمان بجنت تزی. سبحان اللہ. دا جماعت آبادون کی دا پارا دا اللہ حبیب دا جنت زیر ورک. یو بالحدیث واورا حدیث کے راضی امرات سودا کانت تقم المسجد. یو تورا خزاوا مدینہ کے اغی با جماعت ماسوتن بچ صحابہ جمع نروت لغی با جماعت جارو کولو. ناغا مڑشولا د شپې صحابو خخا کړه او د الله پیغمبر خبر نکو. سورج تیر شوی
د الله حبیب وی یاره هغه ماسوتن کې به یو زنانه راتله صحابه به چې جومات نه ووتل او جومات به جارو کولو اوس ښکاري نه صحابه ورته قربانه خو مړه شوې ده کله نیر جي نن څلورمه پنځمه ورځ ده ګوره غریبه ښځه وه غریبه وه مسکینه وه امسایه وه چا نه پیژندله د الله حبیب غصه شو وی افلا کنتم آذنتمونی به ایب گلونو صحابو ولی منو خبرو لما قربان مونږ استاسو عبادت کې به فرق راشي د الله حبیب وی زما تهجد دی پاتې شي زما د شپې عبادت او آرام دی پاتې شي خو چې د جماعت د خادم جنازه رانه پاتې نشي افلا کنتم آذنتمونی به ولمن خبرو لما دلونی علی قبرها وی شابه ماته قبرو خای د الله حبیب قبر لرالو ادریدو ناشنا ناشنا دعاګانې ورله قبر باندې وکړلې چاله وکړلې د جماعت خادمانو لا د جماعت خدمتګارانو لا بای دا جماعت د الله کور دی یو زما ستا کور دی کنه ما او تا پکې اوسیږو یو د الله کور دی الله په دې کور کې نه اوسیږي الله له داسې کور نه پاک دی بیت الله د الله کور یعنی د دې به داسې عزت کې لکه څنګه چې د الله عزت به کې تشریفاً علما وی نو الله وی وان المساجد لله الله وی دا جمعتونه د چا کورونه دي الیکشن خو را روان دی ډېرې چغې به وهئ او نن چې د الله د نوم اواز کېږي نو خولې له مطالعه چولې دي دنیا کې قمقل پیژنئ خفه نه شوې ښه دنیا کې قمقل پیژنئ دنیا کې قمقل د ټولو نه لوی قمقل هغه دی چې د بل د دنیا د پاره خپل آخرت خرابوي دا د ټولو نه غټ قمقل دی او دا څوک دی دا د الیکشنو والا اوټه غواړي مونځ پې پرېږدي اوټ غواړي قرآن پې پرېږدي د جومات خدمت پرېږدي د مور پلار خدمت پرېږدي خلکو سره مشت و ګریواني هغه دي او دغه دي او چې سبا هغه الیکشن وګټي مزې پې هغه کوي ګناه هغه ګټي جهنم ته پې دی لاړو داسې مه کوئ ښه نو الیکشن را روان دی زنده‌باد او مرده‌باد د مخلوق ډېر وهئ او نن چې جومات کې د الله د نوم اواز کېږي نو خولې له مطالعه چولې دي دا طالع لږې کلاو کوي شاید چې دا آواز زما او ستا د بخښنې ذریعه وګرځېږي وان المساجد لله جماعتونه د چا کورونه دي د جماعت کې بارا مدد شاه چاته ویلې کېږي د جماعت کې با سجده چاته لګولې کېږي وان المساجد لله الله وی دا جماعتونه دا زما کورونه دي فلا تدعو مع الله احدا نوې خبردار زما په کور کې ما سره بل مشرک وا زما کور کې الله خپنوش زمونږ د جماعتونو نه اجري جوړې شوې دي خپلو کې ناسیو د بلې معاشم د دې معاشري الله وی فلا تدعو مع الله احدا زما په کور کې د بل چا خبرې مکوا مونږ د پټو خبرې کو د پنشن خبرې م جومات له راوړي دي د ګیا خبرې م جومات له راوړي دي عجیبه حال دی یو ماشوم جماعت کې ورانه و کې هغه دومره شور نه شروع کړی که دا ړومبي صف والا څومره شور جوړ کړي مه کوه د چا زوی دی خو په غلی کښېنه بس یو ماشوم ورانه وکړو قسم دی زموږ جومات کې ماشومان نه دا مشران وراني کوي ګوره ماشوم خو دومره ورانه نه کوي زموږ جوماتونو نه اجرې جوړې شوي دي ای د الله بندګانو لږ سوچ وکړه ته یو ایسیچو په دروازه ودرېدې د هغه دفتر کې څومره عاجزۍ سره ولاړ کړت نشې کولی
بیا د یو گورنر سره ودرېږي د یو فوجي په دلبار کې ولاړې څومره عاجزۍ سره ولاړې بلکل جج ته ولاړې که نه څومره په عاجزۍ او د الله کور کې څومره کړخانې سره ولاړې خبرې دي کړتې دي او ته الله وی ودخلوا الباب سجدا زما کور ته راځي په ادب سره راځه د دنیا خبرې د جومات دروازې نه بهر کا دا بهر پرېږده دا پټي مټي خبرې بهر کېده دا د تنخواګانو خبرې او د مړو ژوندو خبرې دا د جومات نه بهر کا جومات کې ذکر کوه ذکر کوه ای زمونږ مسله خدا دی چې خیر جومات کې سلام ثواب دی خو بعضې علماو دا لیکلي وي جومات کې به سلام نه کې بعضې علماو لیکلي وي جومات کې سلام ګناه ده ولې جواب دا دی چې جومات له یو سړی راغلی دی یا به مونځ کوي یا به ذکر کوي یا به تلاوت کوي یا به د قبر او د آخرت سوچ کوي دا ټول د دین کار دی نو چې دی د دین کار کې لګی دی ته به ورته سلامونه نه کوې مونږ خو جومات کې صیبه مفتی رشید احمد لودیانی رحم الله وی جومات کې د سلام طریقه دا نه ده چې په ګیټ رانه چې السلام علیکم او ټول جومات کې غوبل شي نه دا طریقه نه ده طریقه دا وی جومات ته چې راننوځي نو وی وګوره چې چا تا ته وکتل نو روغ غونته وی السلام علیکم نو هغه ته پته ولګي نو هغه به دله جواب درکړي ځکه څوک به تلاوت کوي څوک به ذکر کوي څوک به مونځ کوي مونږ جومات کې تلاوت او ذکر نه کوو دعاګانې وظیفې نه کوو مونږ جومات کې د دنیا خبرې د پټو خبرې کوو الله وی وان المساجد لله الله وی دا جومات زما کور دی فلا تدعو مع الله احدا نبی علیہ السلام وی من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنہ چا چې د الله لپاره جومات جوړ کو علما وی دا معنا کلاو کا من بنا لله مسجدا نکره روړی دا چا جومات کی یو خخت لګولا بنا الله له بیتا فی الجنہ الله دلبار کې کمی نشته یو خخت بدله کې به الله دل جنت کې بنگله تیاری سبحان الله یو خخت بدله کې الله الله عثمان رضی الله عنه په خپل دور خلافت کې مسجد نبوي ډیر کلاو جوړ کو بیا دوباره غټه کو او د لری لری زینو نه لرګي راوړل او ګلکارې پکې وکړلې بای صحابو په اعتراض وکړو چې دا خو جی ښه کار نه دی ځکه نبی علیہ السلام وی عریشن کا عریش موسی جومات ساده پکار دی د الله پیغمبر به چې جومات کې و داسې سپرګې و شګې بهر نه روړې وې لاندې اچولې وې چې باران به شروع شو نو ټول چت به راسسېدو الله الله کله داسې جومات دی د الله حبیب سجدې له تلی دی تندی مبارکې په خټو ګندرې الله الله بیا سجده کې وله لړم چې دی ټکم ورکړی دی چې سلام یې وسرخولو صحابي رالو وی د الله پیغمبره لړم خوړلی ما د الله حبیب خفه شو وی لعن الله العقرب ما تدعو مسلیا ولا نبیا و دی لړم باندې الله لعنت راولیږي دی نه پیغمبر پرېږدي او نه منځګزاره پرېږدي دا خیرې لګېدلي دي په ټول کال کې به هم خبر نشي چې چا مار مړ کو او یو ورځ پس لړم مړ کېږي دا د الله د پیغمبر خیرې ولګېدلې بهرحال زما عزتمندو نو عثمان رضی الله عنه جومات ډېر کلاو کو دیوالونه ګلکاري او ډېره قیمتي سرمایه پې ولګوله صحابه ورته وی دا کار خو پیغمبر نو کړی تی کې خبرې هغه څه جواب ورک وی اصل کې حدیث کې راځي من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه چا چې الله لپاره جومات جوړ کو الله بدله جنت کې کور جوړی وی زه دنیا کې ښکلی جومات جوړوم چې الله را جنت کې ښکلی کور جوړ کړي سبحان ښکلی جواب څومره زه دا وایم چې کوم علاقه کې جومات ښکلی وي آباد وي نو هغه علاقې خلک به آباد وي کوم علاقه کې چې جومات وران وي جاړ وي هغه علاقې خلک به تاوان کي زمونږ دا ملګري چې کله څلورو میاشتو کې چلیږي یا چیله کې چلیږي کارګزاری واوري وی جومات ته لاړو
وی سپي په جومات کې پراتو داسې را که نه خاورې پرتې مسلو باندې د میاشتو میاشتو ګندونه پراتی جومات کې چرته کال کې اذان هم نی شوی بیا تېنه دا تپوس کوي امیر صاحب دا خو د جومات حال او تا د جومات خدمت وکړو خو دا راته ووایه چې د علاقې حال څنګه و نو دی ورته څه وایي خلک یې پواړو پمنو غریبو یره جي وربشو روټۍ به میلاوېده یا نه د باجرو ډوډۍ به یې خوړله ولې د الله د کور عزت یې نه دی کړی زمونږ دا پښتنو سیمه دا په جوماتونو الحمدلله ډېره آباده ده ډېره آباده ده زه یو ځل تورې بورې ته تللی وم نو جمعې بیان یې را باندې کولو ما ورته زما دا خوله لږه تېره ده بیا به خفه یې وی نه جي وکړه بیان کې مې ویلې ما تاسو د افغانیان چې الله والي د دې جوماتونو په ازار یې والي ستاسو دې جومات ته وګوره دا څنګه جومات دی یار ما زما خو پکې ډېر راتنګ شو تاسو دې کې جمعه هم کوئ تاسو دې کې 15 وخته مونځ کوئ خپلو کورونو ته مو وګوره کورونه مو څومره آباد دي ما د پېښور خلک پښتانه غریبانان دي بېوسه دي خو جوماتونه یې داسې دي چې ورشي زړه به دې پکې ازادي ماربله هر قسمه دا پښتون د الله په کور مین دی د خپله پیسه چې وسې کېږي الله په کور لګوي هغه بدبخته دی چې د هغه پیسه د الله په کور ونه لګېدله هغه بدبخته دی زما عزتمندو د خپلو جوماتونو خدمت وکئ او چې جومات دې جوړ کړو اخرنۍ خبره نو یو خبره ورسره یاده ساته په چا به احسان نه کې ما تاله جومات جوړ کړی خپلې چاندې به نیغې نه کې چې ما دومره پیسې تاله جومات کې درکړي دي دا شیطان ډېره رامي دی ګوره دا ته چې اوس کومه نیکي کې دې ته دې نه ګوري چې دا دې نیکي کوي دا هغه نیکۍ ته ګوري چې تا نن نه 15 کاله 10 کاله مخکې کړې ده او هغه الله قبوله کړې ده د هغه نیکۍ ته ګوري چې دې څه دوکه کړمه چې هغه نیکي د اسمان نه راوغورځومه وله نو موږ یې راغورځئ چېرته مو ناظم صاحب چاله دستخط کړی 15 کاله مخکې ورته یاد کړي اجر یې راوغورځولو وله 1000 روپۍ 2000 روپۍ هم غریب له ورکړي دي ولم یاد کړي هغه اجر راله راوغورځئ الله وی لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى خپل خیراتونه په احسانونو باندې مه خرابوئ الله رب کریم خپل خلیل ابراهیم علیه السلام ته وی دا کور جوړ کړه اسماعیل علیه السلام ورسره دی الله وی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الله ویغه وخر آیات کې چې زما خلیل ابراهیم علیہ السلام ذبیح اسماعیل علیہ السلام دا الله کور جوړولو خو چې کور جوړ کو نو کبر نہ کئے احسان نہ کئے ربنا تقبل منا اے ربا خواری میں اکڑلا غرمو تمہیں کارو کو خوالی ران لاڑے لوگا میں تیرا کڑلا تند میں تیرا کڑلا زان میں اکڑولو خو ربنا تقبل منا رب دا خواری مانا قبول کی اغا نیکی دی مبارک شچ اللہ قبول کی حضرت مریم علیہ السلام مور بی بی دا منخت اکڑلا رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا اے رب زما خیٹا کی کم امید دے دا بستا دو کور خدمت کئے خو بیاوی فتقبل منی یا اللہ دا زما دا امید چیزیستا کور خدمت لا وقف کو ما قبولی کی نو اے رب آتا دا چامل قبلے نو اللہ وی انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ وی چاکی چی تقوی دا اللہ وی زد دا عمل قبلو ما
الله دې مونږ کې تقوا راولي. ګوره ته چې قرآن کولاو کې که نه، تېره جمعه مې خپل جومات کې وي، ته چې څنګه قرآن کولاو کې، نو دا قرآن تا ته وایي هدن، قرآن هدایت دی، خو چاله وی للمتقین. زبم تلاوت کوم، تبم تلاوت کې، زبم قرآن ویما، تبم وی، خو فایده به چا ته میلاویږي چې چا کې تقوا وي. د ده سترګو تقوا وی پرهیز ته، د ده د سترګو پرهیز وي، د ده د غوږونو پرهیز وي، د ده د خولې پرهیز وي، د ده د لاس پرهیز وي، د ده د ژبې پرهیز وي، د ده د خېټې پرهیز وي. چې دې سترګې غلطې استعمالوي د ته خیر نه میلاویږي، دې غوږونه غلط استعمالوي خیر نه میلاویږي، ژبه غلطه استعمالوي، لاس پې غلط استعمالوي، د قرآن برکت نه میلاویږي. هدن للمتقین، چې ستا اندامونه دا پرهیزګار وي، تعالی به خیر او هدایت ملاویږي. نبی علیہ السلام وی اذا رأیتم الرجل، یو سړی مو ولیدلو یتعاهد المسجد، جماعت لذی راځي، مینه دا جارو وی جماعت کې خدمت کوي، وی فشهدوا له بالایمان، وی د دې سړي د ایمان گواهی ورکوي. الله مو ډېر خوشحاله که څومره ملګري راغلي، خصوصا مفتی صاحب محترم ته اوس په موقع ټلیفون وکړو، الله دې خوشحاله کي، خبرې ځان ته ونه درولو، سره د ملګرو راغی. الله تاسو ټولو ته اجر نصیب کی، چونکې دا ملګري ډېر راغلي دي، مجمع نور هم درنیږي، بیا به ملګري تنګ شي. او د علاقې چې د جومات سره ارد ګرد څومره ملګري دي، د هغې په حضور کې دا درخواست دی چې د جومات باندې لکونو روپۍ ولګېدلې، لکونو روپۍ. د ځمکې نه علاوه یو کنال ځمکه ده، نو ځمکه ته وباسه، د 50 لاک روپو نه بره پیسې په دې جوماتو لګېدلې. ښکلی جومات دی. بېګا راته یو ملګري لاره کې وی دا علاقې خلک دا بختور دي، دې نه بعد څوک راځي که نه، وی بختور په دې دی چې لا راغلي نه دي، مخکې نه ولا ښکلی جومات جوړ شوی دی. دا بختور دي، دا بختور دي. نو دې علاقې خلکو له دا یو اپیل دی، درخواست دی، ملګرو درله جومات جوړ کو، پیسې ولګولې په دې ګرانه ګرانۍ کې، په دې بېروزګارۍ کې لکونه روپۍ ولګولې، لکونه روپۍ. اوس ما تعالی پکار دی چې دا جومات آباد کو، محلې والا جومات آباد کوي، دې کې 15 وخته مونځ شروع کوي، دې کې استاد راشي وي مونږ له ترجمه شروع کا، ملګري پکې تعلیم شروع کوي، گشتونه شروع کوي، دا جومات آباد کوي. نبی علیہ السلام وی د قیامت په نښو کې یو نښه دا د مساجدهم عامره، جوماتونه به ښکلي جوړي، لکونه روپۍ به پې لګېدلي، خو وهي خراب من الهدا، د هدایت کار به پکې نه کېږي، بس صرف نوم دی، نوم به دا نه چې میاش بعد دلته تپوس کوو نو صرف یو استاذ په مسله ولاړ یو 2 کسان، نو دا ټول خلک به په تاسو د قیامت په ورځ ګویي ورکوي. دې ټولو ملګرو زه ګورم څوک هغه ملازو هغه چوک نه راغلی دي، څوک د پلوسی نه راغلی دي، سپینګیري هم پکې راغلي دي ډېر زیات، هغه ځای نه پیدل مزلې کړي دي. دا د محلې والاو باندې حجت شوخه، بیماران ګورم راغلی دي، دا په دې محلې والاو باندې حجت دی. محلې والاو که تاسو د جومات په خدمت کې، په عبادت کې سستیا وکړله، د قیامت په ورځ د ټولو خلکو لاس به یو ستاسو به ګریواني. دا څه وړه خبره نه ده. دا 3 جوماتونو کې د جمعې مونځ ونه شو، نن ستا دې جومات ته د جمعې مونځ راغی. دا غیر چاپیره یوازې د 3 جوماتونو نه، د نورو محلو نه ملګري سپینګیري مشران راغلي دي. د هر چا جومات کې ښکلی مصله وه، ښکلی ځای و، د هر چا خپل خوږ استاذ دی، د هغه نه قربانېږي. نن هغه د هغه خپل خوږ استاذ خوا پرېښوه او دی په ټوله دې جومات له راغی. ای محلې والاو د الله خاطر وکئ ښه، دا جومات آباد کوي، دې کې تعلیم کوئ، دې کې گشت کوئ، دې کې قرآن شروع کوئ. خپل بچی دلته چې کم پیش امام مقرر شوی هغې له راولئ چې استاد جي زما دې بچی ته قرآن وښیه. لکه نن چې څنګه د جومات افتتاح له راغلی یو، الله دې هغه وخت راولي چې دې محله کې د ماشومانو ختمونه دقسې په خوشحالۍ مونږ او تاسو راشو. دا به ډېره لویه د خوشحالۍ خبرې
دا به دې سره دلته چې دا پیسې چاله ګولي دا به د هغې سره وفا وي او که مونږ او تاسو د جومات په دې خدمت کې سستیا وکړله نو د دې خلکو پیسو سره مونږه دوکه وکړله الله به د دې خلکو د دې مال لګولو تپوس ما او تا نه قیامت په ورځ کوي نو محلې والاو دا جومات آباد کوي کم زمینداران دی علاقه کې وي نو په پوله پټو منځونه مه کوئ دلته جومات ته راځئ اوبه وي د ښایسته ښکلی فرش دی صفایي ده دلته راځئ لوډ سپیکر لګېدلی دی اذان به درته کېږي ځان را رسوه اذان دومره قیمتي دی نبی علیه السلام به چې کله په یو قوم باندې حمله کوله اذا اغار على قوم یستمع الاذان سحر به یې غوږ کېښو وی اذان خو نه کېږي وی که د اذان آواز به واورېدو واپس به شو حمله به یې نه کوله مالک ابن نویره د هغه سړی دی چې د الله د پیغمبر په مرګ باندې او په وفات خوشحالي کړې وه بدترین انسان دی د الله د پیغمبر په مرګ خوشحالي کړې وه خالد ابن ولید رضی الله عنه دی حلال کو خلکو درخواست وکړو د مسلمان وجلی دی ابو بکر صدیق روغوښتو خالده مالک ابن نمیره دی ولې وجلی دی وی قربان د الله د پیغمبر په مرګ خوشحالي کړې ده سو زما د پیغمبر په مرګ خوشحالي کوي د ژوند قابل نه دی ګواهان یې پیش کړل خالد بری کوی صحیح کار دی کړی دی خو د هغې باوجود دا مرتد دی دا کافر دی دا بې ایمانه دی چې زما د پیغمبر په مرګ باندې خوشحالي کوي خو د هغې باوجود ابوبکر رضی الله عنه د مالک پلار او ورونو ته سلو خان دیت ورکو هلکه دیت خو کافر له ورکولی کېږي ولې ورکو محدثین وایي ځکه چې مالک ابن نویره په کومه خیمه کې و د هغه خیمې نه د اذان آواز راوتی و سبحان الله اذان دومره قیمتي و هغې نه اذان آواز راوتی و نو اذان قیمتي دی د اذان چې څوک اوري دا به انسانان پیریان مرغان دا بوټي دا به د قیامت په ورځ په مونږ او تاسو ګویي کوي الله دې زمونږ او ستاسو د ټولو حاضري په خپل دربار کې قبول او منظوره کړي اوس به انشاءالله دعا کو دعا نه بعد به بیا خطبه و مونځ کو هغې پورې انشاءالله مفتی خالد صاحب له د مرکز علماو کې دی هغه له هم دعوت ورکړی نو هغه به راځي بیا به انشاءالله دوباره بیا به هم دعا کوي او یو څو خبرې به کوي نو انشاءالله ملګري تنګېږي مه دا موقع کله کله وي درود شریف وایي چې دعا وکړو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ذا الجلال والإكرام نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أنت المستعان وعليك البلاغ اللهم إنا نحن عبادك سائلو بابك وقفنا بين يديك نتضرع إليك اللهم إنك قبلت الوفاء من السحرة حين ذكروك مرة وسجدوا لك سجدا ونحن عبادك المقرين بوحدانيتك نسألك مسألة المساكين ما سجدنا قط إلا بين يديك ولا رفعنا هوائجنا إلا إليك ببابك أنخنا وإليك تضرعنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله چې سمویلې سمواوریدل مونږ ټولو ته په دې خبرو د عمل توفیق را نصیب کا الله د چا دشمنی وي
په مینه محبت او ورورولۍ باندې بدلې کا. سو په خپله بیماران دي، د چا په کورونو کې بیماری دي، د چا یاران دوستان رشتہ دار خپلوان خپل پردي بیماران دي. الله ټولو ته صحت نصیب کا. الله قرضداري مو د قرض اخلاص کا. الله بے روزگار خلکو له روزگار نصیب کا. بے گناہ جیلونو والم الله د جیل آزاد کا. الله مسافر مو په ډکو منګلو کورونو ته راوستلی کا. الله د چا اولاد نی نیکمل صالح اولاد نصیب کا. چا اولاد نافرمانی الله فرمان بردار کا. الله د چا اولاد نه پای تی ورته وپایا. الله د کم اولاد نه مور پلار خپه دي هغه اولاد له توفیق ورکړي چې خپل مور او پلار خوشحال کي. الله په دې ملک اسلامي نظام راولا. صحیح حکمرانان مونږ باندې مسلط کا. د غلون او د ظالمانو جابرانو نه چې زما حیا او عزت لوټ کړي، زما د منبر او د محراب او د عالم او د مدرسې او د پټکي او د سپینګیري عزت نه کوي. الله زما د عزتمن سړي عزت نه کوي. الله له داسې خلکو نه مونږ محفوظ کا. الله زمونږ په حال رحم وکا. الله زمونږ د پښتنو د سیمې خصوصي حفاظت وکا. الله زمونږ د پښتنو وینه ډېر ارزانه شوې ده، د چرګانو د وینو نه مرزانه ده. الله زما د پښتنو د وینې حفاظت وکا. الله هغه مسلمانان ورونه چې دی حالاتو کې شهیدان شوي دي، الله د هغې شهادت قبول کا. د هغې د بیبیانو، د هغې د بچو، د هغې د اهل و عیال محافظ شه، ناصر شه. الله چې کم کندم دی د هغې بدلې وله داسې ورکا لکه حضرت جعفر رضی الله عنه له چې دی ورکړي دي. الله که کم پکې زخمیان دي هغې لم صحت نصیب کا. څومره ملګري دلته راغلي دي، علما راغلي دي، عوام دي، طلبا دي، د کلي مخاورس خلک راغلي دي، مشران کشران سپینروبې. الله هر سوچ راغلی دی، هر سوچ راغلی دی. ستا کور له راغلی دی، ستا د کور د افتتاح په خوشحالۍ کې راغلی دی. ربه ستا د رضا رپار راغلی، ته دا څومره چې راغلي ربه دا ټول ته رضا کا. ربه دا ټول ته خوشحاله کا. ربه د ټولو قدمونه په تله د نیکۍ کې واچولې کا. ربه د چا چا چې زړه کې څه حاجت دی ستا په در کې لاس پورته کړی دی، ربه د ټولو حاجات سر کا. ربه د ټولو حاجات سر کا. ربه د ټولو حاجات سر کا. ربه ستا هغه در دی، ستا در نه شیطان بېنوا نه دی تلی. نو ربه مونږ به ولې ستا د در نه بېنوا ځو؟ زمونږ جولې د خیر او برکت نه ډکې کا. ربه زمونږ کورونو ته خیر او برکت راوله، ګراني د ارزاني راوله، بېروزګاري د ربه روزګار راوله. د چا منځ کې څه پریشانۍ وي ربه په خوشحالو باندې بدل کا. د جماعت کې چا خدمت کړی دی، 10 روپۍ 20 روپۍ لګولې دي، زیاتې پیسې لګولې، کمې پیسې لګولې. چا جیداد وقف کړی دی، چا پکې خدمت کړی دی. ربه هغه ټولو ته د غیبو خزانو نه لوی لوی بدلې ورکا. یا الله لوی لوی بدلې ورکا. یا الله لوی لوی بدلې ورکا. ربه د محلې والاو ته د دې جومات د آبادولو توفیق ورکا. ربه د محلې والاو ته د جومات د آبادولو توفیق ورکا. څومره ملګري راغلي دي ربه تکلیف یې کړی دی، کړاو یې کړی دی. ربه ته د ټولو زړونو خبرې، علیم بذات الصدور، علام الغیوب. ربه د ټولو د زړونو حاجات پوره کا. ربه د ټولو د زړونو حاجات پوره کا. دعاو کې د چا مردگان شوي دي الله مغفرت نصیب کا. الله مغفرت نصیب کا. پسماندگانو ته صبر جمیل نصیب کا. ټول اهل اسلام مردگان دعا کی یاد کی. جمعه مبارک ورځ ده، لوی مجمع ده. الله څومره د عالم اسلام هغه زمونږ د بابا آدم علیه السلام نه تر دې دمه څومره ستا منونکي مړه شوي دي ربه دا ټولو مغفرت نصیب کا. که چا باندې عذاب وي ربه د عذاب نه اخلاص کا. که چا ته خوشحالي وي ربه خوشحالي نور هم زیاتې کا. ربه زمونږ په خولو باندې کلمه د توحید اخره کې جاری کا. ربه زمونږ بچی دینداره کا. ربه زمونږ بچی قرآن خوان دینداره کا.
ربا زمونږ د دې ملک حفاظت وکا، زمونږ د آرمی حفاظت وکا، زمونږ د ملک کم اختلافات دی ربا په اتفاق باندې بدل کا، مجاهدین چې اعلاء کلمت الله لپاره جهاد کې ربا مدد ورسره وکا، د اهل عیال حفاظت وکا، زمونږ هغه ملګري چې د تبلیغ نسبت سره په دې ملک یا بیرونی ملکونو کې په سفر دی الله حفاظت وکا، د اهل عیال حافظ او ناصر شه. یو ملګری دعا غوښتې ده، کور نه څه پیسې بې درکه شوي دي، دعا وکړي چې الله واپس دې کور ته راوستلی کي او الله یې د دې غم په بدله کې خوشحالۍ ورته راوستلی کي. الله زمونږ د کورونو نه غلاګانې ختمې کا، ربا زمونږ کورونو نه غیر چاپېره دا فتنو والا آیسو والا پوډریان یا الله دا ختم کا. الله زمونږ د ځوانانو حفاظت وکا، الله زمونږ د ځوانان د آیسو د دې ټولو نشو نه په امان کا. ربا د دې ځوانانو دا ځواني په دین کې مستعمل کا، خپل رضا کې مستعمل کا. ربا چا چې دعا غوښتې ده، یار چا په مونږ د دعا حق دی، یار چا مونږ نه د دعا تمه ده، ربا د ټولو حاجات پوره کا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى خير خلقه برحمتك يا أرحم الراحمين.